نو د ګناهونو په وجه نن د رزق دروازې خلقو باندې بندې دي، نن د ګناهونو په وجه د لعنت دروازې کولو دي. که پرهیزګاري راله الله به دا برکات او فتوحات ډېر برکتونه به راشي، رزق کې به برکت پیدا شي، خوشحالی به راشي او د رزق دروازې به الله کولو کی. حدیث مبارک کې راځي من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره، چې کم کس دا غواړي چې زما د رزق پراخه شوی، زما د په ژوند کې برکت وی، ما باندې د برکات کولو وی، نو فلیصل رحمه فلیصل رحمه، دې د خپل رشتہ دار سره رشته به حال کی، رزق به هم پراخه شي او برکت ژوند کې به الله برکت ورواچي. نو دا ګناهونو په وجه د رزق دروازې بندې دي، د هر رشتہ دار د بل سره نالګي ده، ژوند کې برکت څنګه پیدا شي، رزق پراخي د کم طرفه راشي، د ګاونډي سره نالګي ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی لیس المؤمن بالذی یشبع وجاره جائع. نبی علیہ السلام وی دا مومن نه دی، دا مومن نه دی چې دی په مړه ګېډه ډوډۍ وخوري او په ګاونډ کې د ګاونډي وږي. حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به یو ګاونډي راپاسي، بل ګاونډي به د لمن نه ونیسي، د الله په مخ کې به د لمن نه ونیسي. وایي به رب العالمین دا هغه ګاونډي دی الله چې د ضرورت نه سیوا سیزو او ما ته حاجت و د مال نه راکړه، د ضرورت نه سیوا او زما ورته حاجت و الله مال نه راکړه، د الله په دربار کې به د لمن نه ګاونډي نیول، نو د رزق پراخي به څه راشي. ستا د کوره کوڅو کې رزق بهیږي، ناوګو کې چاول روان دي، هلته وږی ګاونډي شپه تیري او ته هغه له اضافي نه ورکړي. نو پراخي د رزق ځکه نشته دی، دروازې د برکاتو بندې دي، برکتونه د رزق نه اوچت شول، برکت نشته دی په رزق کې. علما وایي 2 قدمونه چې دي دا الله ته ډېر محبوب دي. یو قدم چې هغه د فرض مانځه دپاره د کوره اوچت شي، دا ډېر محبوب قدم دی الله ته، دا ډېر قیمتي قدم دی. دویم علما وایي چې کم قدم د خپل کور نه اوچت شي د رشتہ دار د ملاقات دپاره، په دې قدم الله دومره اجر ورکوي لکه څومره اجر چې په هغې قدم ورکوي چې کم قدم د فرض مانځه دپاره اوچت شو. تا د کوره قدم اوچت کو چې زم د رشتہ دار ملاقات وکړم، رشتہ بحال که رزق به دې پراخه شي، ژوند کې به دې الله برکت ورواچي. نو د اسمانونو او د ځمکې برکات چې کولاویږي دا به په پرهیزګارۍ کولاویږي. نو نن سبا هغه ګناهونه جاري دي چې د هغې په وجه لعنتونه جاري دي، نو څنګه به رزق کې پراخي راشي. کور کې زنانه روټۍ پخي او سر یې سرتوري، نو لعنت پې ورېږي، نو پراخي د کم ځای نه راشي. داسې ګناهونه نن سبا معاشره کې عام دي چې د هغې په وجه د الله لعنتونه راوریږي، د لعنت دروازې کولو دي او د برکتونو دروازې. برکات من السماء والارض، د ځمکې او د اسمان برکتونه چې دي هغه نیول شوي دي، هغه نه راځي. حدیث مبارک کې راځي لعن النبی صلی الله علیه وسلم الواصلة والمستوصلة. نبی علیہ السلام لعنت را لیږلی دی په هغې زنانه باندې چې هغه د خپلو ویښتو سره نور ویښتان ولګوي، پیوسي کي ورسره، په هغې زنانه م او دا کومه چې ورله لګوي په هغې باندې م لعنت دی. په دواړو د الله لعنت ورېږي چې ویښته لګوي یا کمې له ولګوي، د ویښتو سره نور ویښتان ولګوي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی الواشمات والمستوشمات، په هغې زنانه باندې چې هغه په سرمن کې دنده خال لګوي، خال لګونکي او کومه چې ورله لګوي په هغې هم الله لعنت ویلی دی، او کومې له چې ولګوي په هغې هم د الله لعنت. او حدیث مبارک کې راځي په هغې زنانه هم د الله لعنت وریږي چې هغه وروځي اوباسي او دا نری کوي، په دې سره
خلقت د الله بدلیږي د الله په پیدایش کې تبدیلی راځي چې عروض اوباسي او نری نری یې کی که ورله نری کوي او کمې له نری کړي په دواړو د الله لعنت ورېږي نو داسې ګناهونه معاشره کې شروع دي چې په هغې د الله لعنت ورېږي د برکاتو دروازې د اسمان د طرف نه بندې دي ځمکه نه بندې دي حدیث مبارک کې راځي هغې زنانه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی د الله لعنت دی چې کم وی زنانا او پیشن د نارینه و اختیاری د نارینه پشان پیزار او د نارینه پشان لباس استعمالی یا نارینه دی هغه پیشن د زنانه و استعمالی پدیم د الله د طرف نه پدې نارینه باندې لعنت وریږي النائحتا حدیث مبارک کې راځي چې کوم زنانا په غم په وخت کې چغې وي چغې او ګریوانو نشلی په دې باندې د الله لعنت وریږي او چې کوم زنانه ورته غوږ دی اوري په هغې د الله لعنت وریږي لیس منا نبی علیه السلام فرمایي مانه نه دی من ضرب الخدود وشق الجیوب چې هغه د غم په موقع باندې مخ په څپېړو وخي او ګریوانو نشلی او چغې وخي النائحه دا کومه زنانه چې چغې وي او دا محاسن د مړي یادوي په دې د الله لعنت وریږي او دا کمې چې ورته غوږ دي په هغې د الله لعنت وریږي نو د لعنت دروازې کولو دي او د برکاتو دروازې بند دي خود به لعنتونه وریږي د الله د طرف نه نو کم از کم چې د دې بعضې ګناهونو نه توبې ویستلی شي او رښتي به حال شي د الله د طرف نه به مونږ او تاسو باندې برکات د اسمانونو راوورېږي حدیث مبارک کې راځي هغې زنانه باندې هم لعنت وریږي د الله د طرف نه چې کله ورته خپل خاوند دعوت ورکړي خپلې بسترې ته او دا ترې نه انکار وکړي او دې ته شرعي عذر نه او دا انکار وکړي حدیث مبارک کې راځي چې خاوند شپه تیره کړي او حال دا دی چې دی ناراض په ناراضتیا په ټیم کې دا شپه تیره کړي نو لعنتها الملائکة حتی تصبح د سبا خطو پورې په دې شپه په دې زنانه باندې د الله د طرف نه لعنتونه وریږي د سبا پورې لعنت وریږي چې خاوند خفه اوده دی په دې لعنت وریږي د سبا پورې علما وایي دا د فقه مسله ده چې زنانه کله نفلي روژه نیسي نو د خپل خاوند نه به اجازت لکه اوس د شوال روجي څومره قیمتي دي نبی علیه السلام فرمایي من صام رمضان چا چې د رمضان المبارک روجي ونیولې ثم اتبعه ستا من شوال بیا ورسره شپږ روجې د شوال ونیولې نو کانه کصیام الدهر دته دومره اجر میلو شو لکه د چې ټول عمر روجه نو زنانه چې دا روجي نیسي نو د خاوند اجازت پکې شرط خاون اجازت وی الا به دا نفلی روجه نیسی خاون اجازت نه دا به نفلی روجه نه نیسی نو به هر صورت د برکاتو دروازې چې کولاویږي هغه به په تقوا سره هغه په پرهیزګارۍ سره هغه د الله په خوشحالۍ سره به د برکاتو رزق کې به پراخي پیدا شي کورونه کې به پراخي راشي نو ځکه وایي که دې ایمان راوړی وی پرهیزګاري اختیار کړی وی نو لفتحنا علیهم برکات من السما مونږ به پرانستیو په دې باندې برکتونه د اسمانونو برکت څه ته وایي برکت دې ته وایي کله ناکله به ته څیز یینې چې هغه به لږي الله به یې ډېر کړي دې ته برکت نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یوه کاسه کې ډوډۍ و هغه به دومره ډېره شوله چې د دنیا د 80 تنو به کافي شوله یو قسم برکت دا دی یو قسم برکت دا دی چې هغه څیز به ډېرېږي نه حق عمره به خو الله به پکې برکت ورواچي لکه مثال کې طور پر یوه ګنټه ټیم به الله به پکې تاله برکت ورواچي ته به پکې د 2 او د 3 ګنټو عمره عبادت وکړي نو کله به ظاهري طور د څیز هغه زیادت راځي کله به زیادت نه راځي هغه څیز به حق عمرې خو الله به پکې برکت ورواچي ته به یوه نوڼۍ ډوډۍ وخورې الله به پې تا موړ کړي دې ته برکت نوڼۍ به یوی او الله به تا موړ کړي
کله ناکله به 3 ډوډۍ وخورې نه به مړېږي برکت په پکې نه وي کنه نو برکت دقې ته وایي چې یوه نوڼۍ به ته به پې موړ شي او کله به 3 ډوډۍ او ته به پې موړ نه شي نو الله دې زمونږ په مالونو او جانونو کې ټولو کې برکت ورواچي نو وایي لفتحنا علیهم خامخا پرانستی به وي مونږ په دې باندې برکات من السما برکتونه د اسمان او د ځمکې ولکن کذبوا لیکن دی تکذیب کو نو فاخذناهم ونیول مونږ دی لره په عذاب سره بما کانوا یکسبون په سبب د هغې عملونو چې دی به کوله فرمایي وما ارسلنا فی قریة من نبی نو لیږلي مونږه په هیڅ یو کلي کې هیڅ یو نبی الا اخذنا اهلها مگر اونیو مونږه اهل داغي مبتلا کو مونږه اهل داغي بالبأساء په سخت غریبۍ سره والضراء او په مرضونو سره لعلهم یضرعون د پاره د دې چې دوی زاری وکي الله ته ثم بدلنا بیا بدل کو مونږه مکان السیئة په ځای د سختۍ باندې الحسنة خوشحالي حتی عفو در دی چې زیات شول د ارس زیات شول دوی ترقی وکړله نو وقالو دی به ویل قد مس آباءنا الضراء په تحقیق سره رسېدلی و مشرانو زمونږ ته تنګدستي والسراء او خوشحالي فاخذناهم بغتة ونیول مونږ دی لره ناصافه وهم لا یشعرون او دی نه پوهېدله ولو ان اهل القرى کچری وی اهل د دې کلی آمنو چې ایمان راوړی وی واتقوا تقوی اختیار کړی وی لفتحنا علیهم برکات من السما نو خامخا پرانستی بو مونږ په دې باندې برکتونه د اسمان او د ځمکې ولکن کذبوا لیکن دی تکذیب کو فاخذناهم نو ونیول مونږ دی په عذاب سره بما کانو په سبب د هغې عملونو یکسبون چې دی به کوله